أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. سورة توبہ 123 نمبر آیت. په دې آیات مبارکه کې د کافرانو سره د جنگ کولو طریقې کار ښودل کېږي چې د کوم کافرانو سره وړاندې جنگ کېږي، د کوم سره وروسته کېږي. مخکې آیاتونه چې څومره نازل شوي، خاص کر تبوک څومره واقعات چې وه، د هغه ټولو حاصل دا و چې ترغیب الی الجهاد، چې د کفارو خلاف د جنگ وشي او د کفارو سره د سختي وشي، ځکه د الله تعالی دین دشمنان دي، د انسانیت دشمنان دي، د ځمکې په سر باندې ازلي باغیان دي، نو د دوی سره د جنګ وشي. نو اخرنی سوال دا دی چې د کافرانو سره خو به موږ جنګ کوو. د کافرانو نه خو دنیا ډکه ده، اول به چا سره جنګېږو؟ الله تعالی یې طریقه ښیي. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، قاتلوا الذین، جنګ وکړئ د هغه کسانو سره، یلونکم چې نږدې دي تاسو ته، من الکفار، د کافرانو نه. کم چې تاسو ته نږدې د هغې سره اول جنګ وکړئ. نږدېوالی د کفارو دا نږدېوالی به دوه قسمه دی. یو نږدېوالی په اعتبار د مکان او د مقام سره دی چې څومره هغې فاصله موږ ته نږدې ده، موږ ته نږدې دي، ګاونډیان دي، کافران دي. نو دې ګاونډي کافرانو سره اول جنګ پکار دی. او دویم نمبر نږدېوالی دا په اعتبار د رشتې، خپلولۍ، دوستۍ سره هم دی. نو کم کافران چې په خپلوانو کې دي، یارانو دوستانو کې، د هغوی سره د اول جنګ وشي. دا دواړه د قرآن آیاتونو نه او د نبي علیه السلام د سیرت نه ثابت دي. الله تعالی نبی علیه السلام ته اول ویل وانذر عشیرتک الاقربین، د ټول اول خپل نږدې خپلوان د الله نه ویروه. اصل کې د جهاد بنیاد چې کوم دی، دا د خلکو سره دشمنی نه ده، بلکې د خلکو سره همدردي ده چې هغوی د جهالت نه، د ناجایزو نه چې کله په وینا نه کېږي، نو په زور باندې د هغې نه اړول دي. او د دې زیات مستحق خپلوان خلک دي، ګاونډیان خلک دي، چې سره الله تعالی په حکم باندې انسان دغه خلک د الله تعالی د مخالفت نه راوګرځوي، په زور باندې اسلام ته یې مجبوره کړي. دا ډېره بهترینه خبره ده. نو د قرآن آیات همدغه شان دی چې خپل نږدې خپلوان ټولو نه اول ویروه. نبي علیه السلام په دې باندې عمل اولنی وکړو. خپل قریش ته اولنی دعوه د قریش ته ورکړو. چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړ، مدینې منورې ته لاړو. هلته کې اول د مدینې منورې بنو قریظه او بنو نذیر چې ټولو نه زیات نږدې و، مدینه کې دننه اوسېدل، د هغوی سره جنګونه وشو. بیا دغه شان د جنګ فاصله ورو ورو لرې وتله، او په اخره کې د رومیانو سره جنګ وټاکلی شو، کوم چې د تبوک واقعه مشهوره واقعه ده. رومیان له ټولو نه زیات لري مکان په اعتبار سره. نو دې ذکر کې د یلونکم من الکفار دا خپلولی ته، یارانو دوستانو ته، او دغه شان په اعتبار د مکان سره ټولو کافرانو ته شامل دی. ولیجدوا فیکم غلظه، او بیا ریمونی په تاسو کې سختی. کافرانو ستاسو نه سختی معلومه کړي. کافرانو سره نرمه رویه کول بغیر د صلح د حالت نه، دا منع دی، ناجایز دی. د صحابه کرامو صفتونه دا کامل صفتونه چې کوم قرآن ذکر کړي دي، هغه دا دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. کافرانو سره صحابه کرام ډېر سخت، دا ښه صفت، او د مسلمانانو سره ډېر نرم، دا بهترین صفت. د صحابه کرام په غټ شان کې ذکر کېږي. نو د صلح نه علاوه د کافرانو سره به سخت رویه ساتي، که هغه حالت د جهاد او که غیر جهادي، د هغوی سره به سخت رویه کوي. معرف القرآن ذکر کړي د چې د کافرانو سره سختی کول، چې هغه تاسو نه سختی معلومه کړي، د دې څه مطلب دی؟ وایي د دې مطلب دا ده چې کافران دې په تاسو کې هېڅ قسم کمزوري معلومه نه کړي. کمزوري به تاسو څنګه معلوموي؟ چې کله تاسو په اندروني مسایلو کې دغه کفار خپل درېمګړي قاضیان مقرر کړي چې زموږ دا فیصله ته وکړه، کشمیر مسله ده، بله مسله ده، کفارو تاسو یې حل کړي. دا کمزوري ده چې موږ کې دا صلاحیت نشته چې خپلې مسلې حل کړو، نو تاسو ته راوړي دي. دغه شان ده کې د کفارو پسې د چړ کاسه ګرځول چې د ولږې نه مړه شو پکې راواچوه، او د دې نه بغیر نه کېږي. ته څه شرایط وایې، نو موږ یې درسره منو، خو پکې راواچوه، د دې نه بغیر موږ ژوند نشو تېرولی، مړه کېږو، داسې کېږو، هغسې کېږو، نظام نه شو چلولی.
نو دا د دې آیت خلاف دی. کافرانو موږ سختی بیا نه موندله، ځکه چې سوال د سړي نه کې نو حقیق خو تا ورته دومره ځان ذلیله واجزه کړه چې سختي به د کمزګي نه وشي. او بیا داسې غلامانه ذهن چې کله په ناجایزو شرایطو باندې قرض د IMF نه وصول شي بیا یو بل ته مبارکي وي، مبارک شه یاره بس خبره را سره ومنله، قرض راکوي په شرایطو باندې مبارک پکې پکې تیاری ویلی شي. دغه شان د کفارو په مالکونو کې دننه د هغوی نه تعلیمونه حاصلول، تعلیمونه چې د دوی په استدعا کې دوی ورته اعلی تعلیم وي، د کافرانو نه حاصلول، چې حقیقت کې د اسلام او د وطن ازلي دشمنان هم دغه خلک دي چې کوم نه دې ځایونو نه دغه خلک منتقل شوي دي، هلته بوتلی شوي دي، هلته تربیت شوي دي، واپس رالیږلی کېږي، په موږ باندې مسلط کېږي. او دا د وس نه نه د کفارو تمام تاریخونه په دې ګواه دي چې کله هغوی یو ملک یو علاقه تباه کول غواړي دغه علاقې خلک به بیرته مسلط کړي. دا د وس نوی تاریخ نه دی. څومره دشمنان چې یو علاقه یو قوم تباه کول غواړي د قوم سړی ځان سره واخلي غدار په هغوی باندې مسلط کړي. په دې وجه کې د فرعون تاریخ تاسو مطالعه کوئ نو هغه هم په دې طریقه باندې فرعون چې څومره بني اسرائیل وجل ظلمونه ور باندې کول نو دا ټول اختیارات یې چا ته حواله کړي؟ حامان ته حواله کړي. دغه به لاس په دا ظلم کېدو. حامان ته یې لوی لوی خزانې ورکړي وي او لوی لوی اختیارات او مراعات یې ورکړي چې د هغې باره کې قرآن وایي چې د هغې یوازې چابیانې به یو لوی جماعت ګرځولي، د خزانو چابیان چې څومره وي دومره مال یې ورکړی. او دا سړی چې کوم دی دا اسرائیلي قوم سړی و، خو د اسرائیلو نه باغي شوی او د هغوی سره د دنیا لالچ باندې ننوتلی و. نو بیا به د ده په لاس باندې به چې څومره مړي کېدل نو نسبت به فرعون ته نه کېدو. خلکو به ویل یار د قوم خپل سړی دی خو بس په مسلط زیاتي ورسره کوي، نو فرعون چا نه یاداو. حالانکې دا د فرعون په وینا باندې کېدو. داسې د دنیا ټول تاریخونه په دې باندې ګواه دي چې کم څوک وهلی کېږي دا قوم په خلکو په لاس باندې بېرته وهلی کېږي. نو تر څو پورې چې اسلامي ملکونه د چاینا او د یورپ تعلیمونه پرېښودلي نه او د هغه ځګینو رهایشونه یې پرېښودلي نه یا هغه خلک چې هلته اوسېږي تعلیمونه کې دغه خلک د حکمرانۍ نه بند کړی نه چېرته به هم دا ملکونه ترقي ونه کړي، آباد به نه شي. د قرآن صریح وینا ده چې کفار دې په تاسو کې سختي بیا موني، نه به د سبقونه وي، نه به د سوال کې، نه به خپلې ذاتي مسلې حل کړي، نه به ورته هغوی ته د ذاتي مسلو اطلاع ورکړي. واعلموا او تاسې پوه شئ ان الله مع المتقین چې یقین الله تعالی د پرهیزګارانو سره دی. نو بیا دا د بل سوال جواب دی. د بل سوال جواب دا دی چې ګوره کافران ډېر زیات دي، مالدار دي، زورور دي، موږ لږ یو کمزور یو دا نشته دی هغه نشته دی، خلک کیسې کوي که نه. نو که موږ داسې وکړو چې د هغوی سره سختي شروع کړو، خلک په اسلامي نظام باندې اعتراض کوي، په اسلامي ملکونو کې هم دغه بهانه کوي. که موږ اسلامي نظام نافظ کړو یورپ راسه بایکاټ او بیا موږ خرابېږو او یورپ په څه وایي دې وجه موږ نشو کولی. نو ورځ په ورځ یو شی نوی نوی کفر بزان کې داخلوو دا ولې یار د یورپ مطالبه رسوو دې نه بغیر نه کېږي. یورپ راسه تعلقات کټ کوي او که موږ زنانو ته پر دې حکم نافظ کړو نو اوهو یورپ په څه وایي بیا موږ خراب شو، موږ لږ یو وسایل نه لرو، هلته کې داسې شی نه پیدا کېږي هغه شی نه پیدا کېږي. الله تعالی دغه ټولو ناجایز اعتراضونو جواب کوي چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې الله تعالی د پرهیزګارانو سره دی. معیت په اعتبار د نصرت سره دی، یعنی الله تعالی امدادو د پرهیزګارانو سره دی. یوه زمانه وړاندې داسې وه چې تاسو به لیدل د دې پیړۍ دې صدۍ خبره خلکو فکر دا و چې د یورپ د غلامۍ نه بغیر ژوند نه تېرېږي او د هغې قوت دې خلکو به مثالونه ورکول، دروغ مثالونه چې کله چې وغواړي یو ځای باندې شک راشي نو 6 فوټه سکه ورولی شي په توره تیاره کې به ځمکه چې کم میږې روانې نو دوی بره د سیارو نه ویلګینې او خطا کېږي نه. او په دې کفارو چې کله ډز وکړي نو یې مردکۍ را تنبیږي سړی بېرته ولي ټوپک را کږېږي داسې قصې به کېدلې او د هغې دپاره به ټوله دنیا کې نشریات کې روانو، ټوله دنیا کې د غدارانو په لاس باندې نشریات روانو. لیکن دغه ټولو خلکو ته مسلمانانو په افغانستان کې داسې ماتې ورکړله چې هر چا ذهن ته پرېوتلی دا دروغ وو، داسې خبرې وې، ډرامې وې. او د الله تعالی هغه وینا چې واعلموا ان الله مع المتقین دا قول صحیح و، باقي خبرې دروغ وې. دویم اقتصادي پابندیان یو یاره موږ به غریبانان شو، هلته کې به خلک ماړه ګرځي، موږ به د ولږې نه ډک ګرځو، د ولږې نه به خراب شو. نو هغه هم تاسو ولیدله چې ټول دنیا بایکاټ او اسلامي نظام ښه بهترین قایم، خلک به ښه خوشحاله او ښه آباد، هېڅ مسله نشته. اگر چې د کافرانو نه زیات د مسلمانانو غدارۍ او خیانتونه به دې کې شامل دي، لیکن بیا هم داسې خاص مشکلات نشته. څه چې خورېږي دا پراپیګنډې دي، دا حقیقت نه دی. نو د الله تعالی دا وینا بیخي صادقه ده چې واعلموا ان الله مع المتقین،
تاسو پوه شئ یقین الله تعالی د پرهیزګارانو سره دی. نو چې کله تاسو په دین او شریعت باندې برابر یئ، حرام او ناجایز او نزان ساتئ، الله تعالی به تاسو مرسته کوي. اگر کله ټول دنیا کفار تاسو خلاف یو موټی شي، بیا هم مرسته د الله تعالی تاسو سره ده. او چې الله تعالی مرسته تاسو سره یې، نو د تمام مخلوقات د الله تعالی تعبیر، اصلحي وسایل زرونه ټول د الله تعالی په کنټرول کې دي. بیا امداد تاسو درته په خپل باندې روان شي. نو دا د بزدل مسلمانانو لپاره یو قسم له جواب او تسلی شول. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا. دا د منافقینو احوال ذکر کیږي او د هغوی ګستاخیان چې په خپل محفلونو کې به څنګه انداز کوي. الله تعالی هر کله چې نازل شي سوره یو سورت، فمنهم بعض د منافقینو نه من هغه څوک دی یقول چې وایي، چاته وایي؟ تفسیر جلالین وایي غریبانانو مسلمانانو ته وایي، ایکم زادته چې چا لره زیات کو هذه دی صورت ایمانا ایمان، یعنی دا صورت چې نازل شو نو چل وشو د چا ایمان په زیات شو. څه مطلب یو مطلب دا و صورت اسی نازل شو، څه فائدې ونه کړل، څه مطلب دی یعنی د سره ایمان ته څه فائدہ ویل نه، سیدا ویل اسی نازل شو. نو دا به پتا ورته ګستاخی سره او غریبانانو مسلمانانو ته به دا وینا کوله. فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون. د دې ګستاخی جواب الله تعالی په خپل ذکر کوي. الله وی هر هغه کسان چې هغه ایمان راوړي دي، فزادتهم ایمانا، نو زیاتای هغه لره ایمان. دا صورت د هغه ایمان زیاتای. ایمان د دوی څنګه زیاتیږي؟ نو ایمان زیادت چې کوم دی، معرفت القرآن وایي په دې طریقه باندې دی چې کم نور د ایمان دی، کم رڼا د ایمان د هغه سیوا کیږي او د هغه اندازه او ثمرات د څرګندېږي. د چا ایمان چې سیوا شي نو نیک اعمال کول هغه له خوان ورکوي او هغه ته هیڅ مشکل ګران نه وي. ګناهونه او ناجایز نه دغه کرکه او نفرت کیږي او ډېرو ته بد ښکارېږي. دا د ایمان نه زیاتېدلو علامه ده. چاته چې نیک اعمال ګران ښکارېدل او بد کارونه د ښه ښکارېدل، نو ته پوه شه چې ایمان انتهایی په صفر درجه کې دی او د ګناهونو د ناجایزي په دمانه غالب دی. ایمان یې نشته، ایمان نورانیت نشته، ایمان یې بالکل زیات نه دی، موجود دی لیکن زیادت ثمرات یې بالکل نشته. او کم سړی چې د دې په مقابله کې دی، یعنی د ګناهونو نه نفرت ته ایمان ولا خوان ورکوي. دې یخنه کې هم ټیک منځ کوي، پنځه وخته خور لخپی منځي، خو په خپل ټیمونو باندې کوي، دغه شان ګرمۍ کې روزانه ول هیڅ مشکل ورته نه ښکاري، خو صحیح روزانه سي. نو ته به دې خبره مانی پوه شه چې دې کس ایمان زیات شوی دی، دغه ثمرات زیات شوی دي. علی رضی الله تعالی فرمایي چې ایمان چې کله حضرت کوشي نو په اوله کې دا یو سپین ټاکي، بیا چې کله د انسان په خپل ایمان په تقاضا باندې روان شي او څومره احکام چې مخه ته راځي نو دې په یقین کې او عمل کې، نو دغه رڼا په ټول ځل باندې خورا شي. دغه نه وروسته او چې کله په ځل باندې خورا شي نو بیا دته ایمان یو خوان او مزره پیدا کی، دته نیک کارونه مکمل آسان شي، بد کارونه ته انتهایی ګران او بد ښکاري. یو حدیث مبارک کې دی چې د ایمان زیادت او د هغه کامل ایمان علامه او اداره چې کله د مکمل زیات شي او زړه نورانی شي، وای ردی علامه دا د کامل ایمان وای چې کله تا دا خو خوله چې یاره زه دې ورته واچولی شم لیکن کفر ته واپس کېدل تا ته بد ښکارېدو، چې یاره کفر ته واپس کېدل او ناجایزو کې ننوتل دا تا ته دومره بد ښکاري چې دې به زه چې څوک دې ورته اچوي نو ور قبلې لیکن کفر نه قبلې. نو ته پوه شې چې زما ایمان په دې ټیم کې کامل درجه کې دی. او که داسې کیفیت ستا په اړه کې نه راته چې یاره که دې سخته راغله نو چل به سره کوم خو دومره نشم کولی، ورته نشم دنګلی د کفر نه د بچ کېدو په خاطر باندې، نو بیا پوه شې چې ایمان کې کافي حد پورې کمزوریا نشته دی. نو د ایمان ثمرات زیاتېږي، د هغې حلاوت او ترقي چې کوم د هغه کېږي په ایتونو سره. وهم یستبشرون او دوی خوشحاله. واما الذين وحرق کسان فی قلوبهم مرض چې د هغې په زړونو کې مرض دی. مرض د مراد د منافقت مرض دی چې هم د اسلام سره مینه نشته دی او بړکې د کفر د کارونو سره شوق او محبت شته، لیکن د مسلمانانو د روب د وجنه او د غلبې د وجنه خپل ناجایز ښکاره ویلی نشي. دې شي ته مرض ویل کېږي او دا منافقت دی. مکه مزلونو کې چې منافقت موجود دی
فزادتهم رجسا الى رجسهم. نو دا آیت زیاتایی، دا صورت زیاتایی دوی دپاره ګندګي الى رجسهم سره د نوري ګندګۍ نه. ګندګي څه شی دی؟ ګندګي انکار او کفر دی او شک دی. نو ګوره دې منافقین د مخکې نه چې کوم صورتونه نازل شي په هغې د ایمان نه و، هغې نه انکار کوو. چې انکار یې کوو نو هغه یوه ګندګي وه. اوس بل صورت نازل شو، هغې بل صورت نه هم انکار وکړو، دا بله ګندګي شوه. یوه ګندګي د بلې ګندګۍ سره رایوځای شوه. څومره چې صورتونه زیاتېږي دومره دوی ګندګي سیوا کېږي، ځکه خو په یقین نه کوي، کفر پرې کوي. نو بس صورت باندې کفر کول دا خو ګندګي ده، نو ګندګي پورته روانه ده. نو صورتونه نازلېدل د مؤمنانو دپاره ایمان زیاتوي او د کافرانو دپاره د منافقانو دپاره ګندګي سیوا کوي. د دې مثال چې کوم دی مفسرینو نقل کړی دی، بلکې د قرآن نه نقل کړی دی، نورو ځایونو کې به راشي. د دې آسماني وحي مثال د یو باران شانته کې واخله، چې باران د اسمان نه خو راورېږي یو شانته کې اوبه دي، دې کې خو شک نشته. لیکن په ځمکه کې چې کومې خاوره ده، خاوره کې قسمونه دي. ځینې ښه خاوره وي، صحیح خاوره وي، هغې کې چې کله باران وشي قسمه قسم بوټي فصلونه رازرغون شي. لیکن کومه ځمکه کې چې خواره موجوده وي، نو خوارې والا ځمکه چې کومه ده هغې باندې چې باران وشي پای کې هېڅ شی نه کېږي بغیر د ازغکو نه، ازغکي پکې صرف راوخېږي. دغه شان دغه آسماني آیاتونه چې د اسمان نه نازل شي نو د خلکو زړونه په شان د ځمکې باندې واله. کومو زړونو کې چې نفاق نشته، اخلاص پکې موجود دی. دا مثال د ښې ځمکې شو، نو په دې کې د ایمان پیدا کړي، نورانیت پیدا کړي. او کومو زړونو کې چې د مخکې نه منافقت موجود دی، نو دغه ځمکې مثال، دغه زړه مثال د خوارې ځمکې دی. هلته به صرف ازغکي راخېږي، یعنې هغه نفاق او کرکه نفرت به سیوا کېږي، خو ایمان ترقي قطعا نه کوي. الله وماتو او دوی به مړه کېږي وهم کافرون، په داسې حال کې چې دوی به کافران وي.